د خیبر پښتونخوا په ښکلي خو په بېرحمه وادي سوات کې یو اندوښناکه او زړه بوږنونکې پیښه وشوه. چېرته چې 14 تنه بېګناه خلک د سیند په چپو کې لخو او مړه شول. دا پیښه نه یوازې د قدرت قهر و، بلکې د حکومتي ناکامۍ، د ادارو غفلت او د ټولنیز زوال یو څرګند عکس هم و. دا ټول انسانان پکې ماشومان، مېرمنې او سپینګیري شامل وو. د سیاحت او خوشحالۍ لپاره سوات ته تللي وو، خو د ریاست د بېغورۍ له کبله خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړل. حکومتي ادارو نه کم خبرداري ورکړې وه او نه یې کم ژغورنې تدابیر خپلولو ویلي وو، نه یې څه حفاظتي سیسټم برابر کړی وو او نه یې څه ویلي وو. په داسې ځایونو کې چېرته چې خلک ورځي، هلته باید واضح خبرداري، د ژغورنې کسان او بیړني امبولانسونه موجود وي. خو سوات چې د خیبر پښتونخوا د سیاحت یو مهم مرکز دی، هلته حکومت حتی دا زحمت خو مو نکړو چې یو بینر ولګوي چې دا سیند خطرناک دی یا د باران په دوران کې مو ورځي. بل لوري ته د خلکو لخوا یو بېحسي هم ولیدل شوه او دا به د انسانیت توره ورځ بلل کېږي. چېرته چې ځینې خلک ولاړو ویډیوګانې جوړولې او د سوشل میډیا لپاره مواد راټولول او لاهو کېدونکي کسان یې په خپلو سترګو لیدل، خو لاس هېچا هم ورنکړو. داسې خلک د ټولنې د زوال نمایندګي کوي. انسان کو د بل انسان د مر تماشه کوي او په خپله ترې خوند اخلي. نو دا صرف اخلاقي نه بلکې د انساني احساسات ختمېدو ثبوت دی. خو سوال بیا هم په حکومت راځي چې ولې حکومت د دې خلکو ژوند بچ نه کړلو، ولې د خطرناکو ځایونو څارنه ونه کړه، ولې د پولیسو یا ریسکیو 11-22 ټیمونه ځای په ځای نه و موجود. دا آخره پوښتنه د خیبر پښتونخوا حکومت د غاړې پړی دی، خصوصا د سوات ضلعي اداره چې یوازې په سرکاري غونډو او جعلي ریپورټونو ورکولو کې ځان مصروفه ساتي. دا سانحه باید د سترګو پردې خلاصې کړي. دا مرګونه د قدرت نه بلکې دا د ادارو د ناکامو، سیاسي بې پروایۍ او د خلکو د اخلاقي مړینې له کبله وشولو. خو دا پیښه هم موږ ته سبق نه راکوي، نو بیا به سبا نور ماشومان، نور سیلانیان او نور بېګناه انسانان همداسې لهو کېږي او موږ به یا ویډیو جوړو یا د افسوس پوسټونه به ورکوو او ژوندونه به تل تر تله روکېږي. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د خیبر